څومره بدامني ده. امن چرته دی؟ نه په بازار کې امن شته، نه په کلي کې امن شته، نه په کور کې امن شته. پریشانۍ مصیبتونه. بدامني موږ ته څوک جوړوي؟ د ټولو نه د ځان نه به یې شروع کړو. هر سړی دا بدامني جوړوي، خو که د ده وس شو موږ کو څه کولی نه شو که نه، نو موږ بېوسه یو. وس مو شته نه، نو ځکه ښه سړی یو. هغه مولانا بجلیګر صاحب مثال دی، وایي پیشو د هغه پورې شیخ وي چې په مږو نه یې پېښه. یو پیر صاحب پیشو ساتلې وه، هغه وایي نه دا مرداري نه خوري، دې له زه صفا غوښه ورکومه، دا ورکومه تیخ وله راوله. د هغه بل ورته وایي مه کوه، د دې عادت دی، دا د هغه پورې شیخه ده چې په مږو نه ده پېښه. نو څه وخت یې وساتله، نو بیا چې ورځې تېرې شوې دې له ما ټرېننګ ورکړه، دا هېڅ هم نه وایي، دا چې زه سوا ما به کوي. نو هغه بل چې چا ورته ویلي مه کوه ده، نو هغه یو منګک راوسته د پیشو مخې ته یې پرېښود، نو بد یې ور منډه کړه را وینېسوي، تا ته ما نه وي. نو زه دا خبره کومه چې نن موږ ښه یو که نه، نو زمونږ وس نشته، موږ ته را مخې ته راغلي نه دي. پته د انسان هغه ځای کې لګي چې مخې ته دې پراتې وي او ته وایي نه زه د الله نه یېرېږم، دا ګناه ده. هغه ټایم کې انسان ته پته لګي. که موږ غږ نه کوو نو موږ ښه سړي ځکه یو چې وس مو نشته، او چې د چا وس وشي بیا بعضې ټایم دا غریب چې لږ پیسې راشي نو هغه بیا ډېر په بره ځي که نه. حالانکه خدای دې پوهه که دا پیسې تا له الله درکړه، نو بل یې هم ورکولی شي، نو کوشش